السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دا یوه دیره ده، په دې کې دا زیارت د نومیناله ما صحیح ده. شاید چې ډېر خلک به یې پېژني، خو که سوچ وکړي که نه، زه ما دا ویډیو څه لپاره ویډیوګانې ما خو تاسو ته ویل که نه، زه هر قسم ویډیوګانې خلک جوړوي، داسې ویډیو به نه چې څوک به یې نه جوړوي. صحیح ده. خو دا د څه د مقصد دپاره زه جوړوم. ملګرو نبي علیه السلام فرمایلي وو چې الله زما د قبر نه بت جوړ مه کړي. صحیح ده. څه لپاره ویلي وو چې ګنې د نورو نبیانو عبادتونه شوي دي چې زما څوک عبادت ونه کړي. نن هم تاسو ورشئ هلته تاسو هغه کوم پولیس چې پې ولاړ دي هغه تاسو ښکلولو ته نه پرېږدي، سره د دې چې دومره غټه هستي وه. دا یو زیارت دی، دې کې یو قبر دی، یو به یې دوه به یې پته نه لګي. وګورئ داسې لاره د غریب کور داسې نه وي، دې ته وګورئ او دې ته یې پوه شئ. دا وګوره، دا وګورئ هسې مړی انسان دومره وي. یاره سوچ وکړه، تقریبا کم از کم خدای مې نه غلطوي 6 گزه به وي. حالانکې غټ نه غټ انسان چې دی نو هغه 7 فوټ 8 فوټ نه زیات نه وي چې د ټول نه غټ انسان وي. دا وګورئ غریب تباه دی، غریب دی خدای غرق او پر کې، خو چې چا خبره د دوی دنده چلېږي. په دې باندې چې چا هم دا خرچه کړې نو زه وایم چې غټ رزیل دی بل نشته. په دې زه به تاسو له صدقه درکړم. دا وګوره قسم په الله زه دعوې سره دا وایم چې په دې نورو قبرونو کې به داسې خلک پراته وي، داسې خلک به پکې پراته وي چې هغه به د ده نه ډېر غوره وي. دا زه دعوې سره وایم. خو بس یو قبر دی مشهور چې خلک پرې خرچې مرچې وکړي، داسې دا تا دی که څه شی دی، لاهور کې چې کوم دربار دی په هغې باندې دومره زیاته ګڼه ده، وایي هره دنده د چا خبره کمه شوه خو دا نه کمیږي. ملګرو زه د زیارتونو خلاف نه یم، پوه شئ، خو زیارت څه ته وایي؟ لیدلو ته. ډېره به ښځې راځي، نر به وله راځي، څه پروګرام یې جوړ کړی دی، نور څه چل پکې نشته. دا وګورئ قسم په خدای کو دا پیسې یو غریب له ورکړې وي او هغه پې ځان یو کور جوړ کړی نو څومره به ښه وي. د دې اوس پیدا سره دې قبر والا له پیدا سره د دې په ځای خو پسې یو صورت ووایه او پسې چوپ که. دا وګورئ دا هم قبر دی، دا وګورئ چې نوم او نشان یې نشته. یې وګورئ صرف هغه شناخته، دا وګورئ شناخت هم کږه شوې ده. وګورئ دا قبرونه دي ښه، په پاسه بیا خښتو ډېرې جوړ کړي دي او څه کوي، دا هم قبرونه دي. وګورئ زنانه هم ورره روانې دي. موږ به دې پښتنو ته څه یو یار، یا خو ډېر قمقل شوي. قسم په خدای موږ وو چې د هندوان قمقل دي، هغه د غوا میتیاز سکي، موږ وو چې زه دا قمقل دي. نو تاسې د پښتنو ته وګوره، دا د پښتنو په ملک دی. هی څه به وي یار، دا اوس چاته دا پته لګي چې دې قبر ته وګوره، چاته دا پته لګي چې دا غوره دی کو هغه غوره دی. څوک دعوې سره دا ویلی شي؟ والله کو چاته هم پته ده. دا خو به قیامت په ورځ پته لګي چې څوک غوره دی څوک نه دی غوره. الله دې موږ له توفیق راکړي. بس دا یو مختصر ویډیو مې وکړه چې الله موږ د داسې ګناهونو نه بچ کړي. امین.